طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. سورة النور ترتیب عثمانی سلیوشتم نمبر سورت تے او ترتیب نزولی چلے یو سلو دویم نمبر سورت تے. نازل دے دا سورت نور رست دا سورت حشرنا. کلمات پا دی سورت کی یو 0314 دی. حروف پا دی سورت کی 15,900 دی. ربط مختصر دا دی. پا سورت حج کی دا مشرکانو بدی بیان شو او پا سورت مومنون کی دا مومنانو صفات بیان شو. پا دی سورت کی بد صفات دا منافقانو بیانی گی چی دا درم جماعت تے دیر خطرناک جماعت تے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة اے هذه سورتنا دا سورت چکم دے دا سورت النور. خبر دا مبتدا مقدر شو هذه سورة. انزلناها نازل کڑی منگا وفرطناها فرس کڑی منگا. پا دی سورت کی چکم احکامات تی حلال و حرام. وانزلنا و نازل کڑی منگا فیها پا دی سورت کی آیاتنا بینات منا واضح من جمله دا غنا دا زناحت شوا وغیرہ صدا پارا لعلکم ندا پارا چی تاسو تتذکرون پن واخلیا. دی کی چکم شدیدات دی پا درو باندی وحل دی یا سنگساری دل دی دینا تاسو پن واخلیا. یو کس چی پا درو باندی وحل شنو مجال شتا دی چی سوک بزناو کی نا دا پن دی اللہ ویا. اولا مسئلہ بیانی دا حد. رب کریم فرمایا الزانیتو زناکار خزا والزانیو زناکار سڑے نو قیدو لگوا کلچی وادی نئی کڑے. فجلدو پس وائی کل واحد ہر یو ددی دوانونا منہما ددی دوانونا خزیو سڑی لرا 100 جلدت سلسل دوری ورکاولا. نو قید بلگے چی کلی واد نوی کڑے او کچرتا منو خیوی بیاداغی حکم سنگساری دل دے گوری خوا چی وادی کڑی وی. عمر فاروق سے بویل چاچے دا وعدہ کری دا سنگسار نا انکار اکڑو نو زبا سنگسار کرما. گورا سا آیاتون دی چی منسوخ دی لفظن گورے نا حکمن. لکا الشیخو والشیختو اذا زنیا فرجموهما. وعدہ کری سڑے وعدہ کری زنانا چی زنا اکڑنو رجم کیا نو لفظن قرآن ندے دا خمانن قرآن دے پا طریقی دا تواتر راغل دے. منکر کافر دے منکر دا سی دے لکا چی دا قرآن دا آیت نا انکار کیا دا سی کافر کی گی. او سا دا سی آیتون دی طالبا چی لفظن او معنن منسوخ دی. او سا دا سی آیتون دی چی الفاظ اشتا لولا ثواب در تملاوی گی او حکم منسوخ دے. خادلتا یو بلا مسئلہ اول دا آیت کی چی دا هذه الآیت ناسختن دا آیت ناسخ دے. کم یو آیت منسوخ کرده ده اغا آیت ده سلورمی سپاره. واللاتی یأتین الفاحشت اغا زنانا چرات لو کی پا زنا بانده. اول حکم داو پا ابتدا کی تر اغا وقت پوری بند که پا کوٹا کی حتی یتوفاهن الموتا چی وفات کی دل مرگا. و اغا آیت منسوخ کو دا آیت ورطا ناسخ شو. دویم دلتا الزانیتو زناکار خزه ولی مقدم کا ولی راوسته زکه چې ټوله مرداری په دې زنانو کې وي چې دا راضی نوی مجاشته چې سړی ځان ورته مړ کې بیا زناو نشي کولای. نو ټول قرآن دی کې زنا په زور او زبردستی باندې نه کیږي پر رضا باندې کیږي. نو زکه دا زنانه مقدمه کا. الزانیتو زناکار خزه الله و الزانی زناکار سړی فجلدو فضربو پس اوه تاسو کل واحد هر یو منهما د دې دوانونه خزو سڑی لرا وہی 100 جلدت سلسل دوری ورطا ورکیا. رب کریم فرمائی ولا تأخذکم ندی نسی تاسو لرا چکلا تاسو حج جاری کوئی پدی دوانو باندی ندی نسی تاسو لرا بهما پدی دوانو باندی زنانو سڑی باندی رأفتن مانا رقتن نرمی دی ننیسی پتاسو باندی شفقت دلسوزی پسکی فی دین اللہ پا دین دا اللہ یعنی فی نفاذ دین اللہ پنافذولو دا دین دا اللہ کی تاسو بنرمی عدل سوزی شفقت بنکوئی دا اللہ پا قانون کی. رب کریم فرمائن کنتم تؤمنونا کچرے تاسو ایمان لرے باللہ پا اللہ باندے والیوم الاخر او پورس دا آخرت باندے
نو په دې حد کې به نرمي نه کوئ تاسو او بل دا چې وليشهد ای وليحضر باید چې حاضر کړي شي عذابهما وخت د عذاب د دې دوانو یعنی کله چې دې ته حد ورکوي کوړې ورکوي هغه ځای ته حاضر کړي شي طائفه یو ډله من المؤمنین د مؤمنانو نه ځکه چې هغوی پند واخلي څوک چې وګوري بیا زنا نه کوي. دویمه خبره رب کریم فرمای الزانی زناکار سړی. دا آیات کریمه د معلقات د قرآن نه دی سخت جمهور امت مسلمه یو سوی آیات بل سوی آیات ظاهری معنا داسې جوړي وګورئ الزانی زناکار سړی لا ينکحو په نکاح د ناخلی الا مگر زانیتن زناکاری ښځې لره او مشرکتن یا مشرکی لره والزانیتو زناکاره ښځه لا ينکحوها ندی په نکاح کوي د لره زناکارې لره الا مگر زانن مگر زناکار سړی به په نکاح کوي او مشرکن یا مشرک وحرم ذلك حرام کړي شوي دا زناکاري علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. نو جمهور علما په دې قائل نه دي چې زناکار سره د نکاح نه کیږي په دې نه دي قائل او دا چاته پته لګي چې د زنا کړي دا او د زنا نه ده کړي نو دا حکم جاری کول د چا په اختیار کې نه دی. دویم دلته راځي په دې آیت کې لا ينکحو په نکاح د نه اخلي الا زانیتن مگر زناکار سړی ها او مشرکه یا مشرکه. نو که زانی خو کافر کېدی نشي نو مسلمان دی نو مشرک سره بیا څنګه نکاح شو؟ الله ولا تنکحوا المشرکات تاسو په نکاح کې ما اخلئ مشرکان زنانا. او بل اشکال دلته جوړیږي والزانیت زناکاره ښځه لا ينکحوها ندی په نکاح کوي الا زان مگر زناکار سره مشرک یا مشرک. او بل ځکه الله ویا نو زناکاره خو په زنا سره کافر کیږي خو نه مسلمانه ده. بل ځکه الله ویا ولا تنکحوا المشرکین تاسو لوریان او خوریان ما ورکوي مشرکان لره دلته ویا به مشرک کیا. نو اشکال راغی اول د عبد الله ابن عباس صاحب قول دا ډیر ښکلی قول دی زما ډیر خوښ دی. هغه داسې معنا کوي الزانی زناکار سړی چې دی لا ينکحو الا یطئ نوتې کوي الا زانیتن مگر زناکاره ښځه یعنی زناکار سړی زنا نه کوي الا مگر زناکارې ښځې سره او مشرکتن یا مشرکې سره. والزانیتو زناکاره ښځه چې ده لا ينکحوها الا یطئها نوتی کوي د لره زناکارې ښځې لره الا مگر زانن زناکار سړی وتی کوي او مشرکن یا مشرکه. نو وحرم حرام کړي شوي دي ذلک دغه وتی دا زنا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. نو ابن عباس وی ان النکاح فی هذه الايه بمعنى الوتی دلته وی نکاح په معنا د وتی د جما سره ده وی لا ينکحو په معنا د لا یطیعو کوي نوتی کوي زناکار سړی مگر زناکاره ښځه. دویم قول دا دی د عبدالله ابن عمر صاحب علامه خطابي علیه اکثر العلماء په دې باندې اکثر علما دي انها منسوخه دایت منسوخ دی بقوله تعالی په قول د بری تعالی باندې وانکحوا الایام الله وی تاسو په نکاح باندې ورکیا هغه لوریان خوریان چې خاوندان نه لري جنکه ورکې دا ټول په نکاح ورکې وي دا حکم ابتداء نو بیا آسان کړه چې ټول ورکې په نکاح کې. یا بعضې داسې ویم الزانی زناکار سړی چې دی لا ينکحو په نکاح نه اخلي الا زانیتن مگر زناکاره ښځه. د زناکارو عادت دا وي چې زناکارې ښځې سره نکاح کوي او مشرکه یا مشرکې سره. والزانیت زناکاره ښځه چې ده عادت دا وي لا ينکحوها دا نکاح نه کوي دا زناکاره ښځه الا زانن مگر زناکار سړی سره. لکه یو ډمه چې دا زناکاره یو بل ډم ځان ته ګوري بعضې دا توجیه کوي. ابن عباس صاحب دا معنا کوي لا ينکحو په معنا ده لا یطیعو. الزانی زناکار سړی چې دی وی لا ينکحو ابن عباس وی لا یطیعو نوتی کوي الا زانیه مگر زناکاره ښځه او مشرکتن یا مشرکه. والزانیت او زناکاره ښځه چې ده لا ينکحوها نوتی کوي دی لره الا زانن مگر زناکار سړی او مشرکن یا مشرکه. وحرم حرام کړی شوي ده ذلک دا زنا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. اوس بل حکم بیانوي اله العالمین هغه کسان چې چا باندې تهمت ولګوي د زنا یو ښځې ته ویل چې زناکارې
او خزه لاړه قاضي صاحب ته. قاضي صاحب ته ویل چې یاره قاضي صاحب جج صاحب دغه سړی ما ته ویل چې زناکار یا. نو جج صاحب به دې سړي ته وویه قاضي صاحب چې څلور ګواهان پیش کا. چې څلور ګواهان پیش نه کا نو اتیا دورې به وهل کېږي. دا اکثر د خلکو کې دا مرض شته ګورې دا تهمت لګي وي فلان کی کور ته دا خلک تاویږي را تاویږي وي دا فلان کی زنانه چې دا زناکاره ده. نه وګوره حکم دا دی که څلور ګواهان دې پیش نه که په دې باندې اتیا دورې دي او د ده به شهادت هم نه قبلیږي ګواهي به هم نه قبلیږي مردود الشهاده شو. والذین کسان یرمون چې ولي یعنې کنځلې کوي په زنا باندې وایي چې زناکار یې دغسې یرمون چې ولي تهمت لګی المحصنات په پاکو بیبیانو باندې ثم بیا لم یأتوا راتلونه کې په زنا د دې بیبي باندې بیا اربعة شهدا څلور ګواهان مسلمانان ګورې غلامان بنوي. نو ای قاضیانو تاسو به بیا حکم کوئ فجلدوهم پس په درو باندې ووایئ دې لره دا څوک چې تهمت لګیا 80 جلدتنا اتیا دورې ورکوي دې لره ولا تقبلوا مقبلوئ تاسو لهم دې لره شهادتن ګواهي. ای د وخت قاضیانو د دې ګواهي ګوره بیا قبول نه کوي ابدا ابد پورې مردود الشهاده شو. ګوره دا ځکه چې دې تهمت ولګولو دروجن شو په پاکي بیبي باندې تهمت ولګولو. واولئک دغه کسان چې دې رب کریم فرمایي هم الفاسقون هم دې فاسقان دي. الا الذين مگر کسان تابو چې توبه ویستلم بعد ذلك رستد د تهمت لګولونه قذف وشتونه بیا توبه ویستا واصلحوا صالح اکراملون خپل بیا به ورته فاسق نه جبه کنټرول کی د تبع فاسق موایا. فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى چې غفور الرحیم بخون کې مهربان ذات. سلام خبره مسأله د لعان دا خپل بیبي باندې د تهمت ولګولو یا څلور ګواهان نه لري د هغې لاره څه شی ده طلاق ده بس خوشي کول دي. د هغې مسأله د لعان ده داسې ده. دا آیت شان نزول هلال ابن امیه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ما خپل بیبي ولیده په دې کار باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ګواهان پیش کا ورته یا رسول الله ګواهان نه لرم ګواهان نشته. وی اتیا دورې در کوم درته ګواهان پیش کا ورته ویه زه رښتیا ویم یا رسول الله ګواهان نشته. وی اتیا دورې دې وهمه. نو دا آیاتونه بیا نازل شو پر دې ښځې باندې چې تا تهمت ولګولو او ګواهان دې پیش نه کړ نو اتیا درو باندې به خلاص شي. او که خپل ښځې باندې د زنا تهمت ولګولو نو لعان ګورې لعان اوس بیانېږي په دې آیاتونو کې. والذین کسان یرمون چې ولي بد نسبت کیا تهمت لګیا ازواجهم بیبیانو خپلو ته د زناکارۍ تهمت لګیا ولم یکن لهم او نوي دی لره شهدا ګواهان په دې قول خپل باندې. نو رب کریم فرمای الا مگر انفسهم نفسونو د دې ګواهانې بیا څه شی ده فشهادتو پس ګواهي د احدهم یو د دینه 4 شهادات څلور قسمونه بالله د الله په ذات باندې یا داسې انه یقینا په دې خبره باندې دا سړی چې دی لمن الصادقین خامخا د رښتینونه دی څلور قسمونه بخوري انه لمن الصادقین خامخا دا سړی چې دی لمن الصادقین د رښتینونه دی په دې ښځه باندې چې د ښځې زنا کړې ده. والخامسه پنځم ځل به ویه ان لعنت الله یقینا لعنت د الله تبارک وتعالی دی علیه په دې باندې په دې سړي باندې یعنی ان کان من الکاذبین کچری وي دا دروغجن دا سړی به وي ما باندې د الله لعنت وي کچری زه دروغجن یم لعان ورته ویه. بس دومره شوه چې دا سړی د اتیا درونه خلاص شو. که دې ښځې ومنله چې او ما زنا کړې ده د لعان نه بعد دا به سنګساریږي او که یې ونه منله بس وړاندې به شي قاضي صاحب ته دا زنانه څلور قسمونه بخوري بیا دا زنانه پنځم ځل باندې به وایي چې په ما باندې د الله غضب وي که چېرې زما خاوند رښتینی وي نو ویدرو دفکی به دا قاضیان عنها د دې زنانه نه العذاب عذاب د رجم د سنګسارېدله
په دې خبره باندې انت شدا به انت شدا دا چې گواهی وکړي دا زنانه اربع شهادات سلور قسمونه بالله د الله په ذات باندې دا سی به انه یقینا دا خاون زما چې دا زنانه به وي لمن الکاذبین خامخا د دروغجنونه هغه چې ما باندې تهمت لګولې ده دا زنانه به دا قسمونه وکړي سلوره والخامسه پنځم ځل به دا زنانه وي ان غضب الله یقینا غضب د الله دی علیها پما باندې یعنی پدې زنانه باندې ان کان کچری دا خاون زما من الصادقین درشتینونه بس دام خلاص شو پدې دوانو کې هر یو هم تختیدو د لعان کسړې و تختیدو دل ربا اتیا دوری وهل کی ولی چې د تهمت لګولو کنه او کدا زنانه و تختیدا نو دا به سنگساریږي سخت مسله ده او بغیر د دې طریقې نه ګوره سوک نشي کولای چې سوک مړ کی شرعن دا به قصاصيږي ګوره کچا سوک مړ کو نو هغه به الټا واپس قصاص کی دا کار ده گواهی دی او د قاضیانو دا کار دی نو رب کریم فرمایي ولولا فضل الله کچری فضل د الله نه احسان نه برته علیکم پتا سبحانه ورحمت ورحمت د الله تبارک وتعالى نه نو خامخا په دنیا کې رسا کړي شرمنده کړي وي خدایو د الله رحمت دې په دنیا کې تاسو ته عذاب نه درکیا وان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې تواب توبه قبلون کې ذات حکیم خاوند حکمت دې هر فیصله کې د حکمت وي